انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو د دغه علاقې ډیرو غیرتمندو په دین مینو مسلمانانو ورونو زموږ او تاسو دغه نئی جلسه او پروګرام چې قرآن مجید د ختم په حواله سره منعقد ده محترم مخکې علماء تاسو ته تفصیلی بیانونه وکړل زر وقت په مناسبت سره مختصر الفاظو کې سو معروضات گزارشات ترس کو محترم دی وقت کی تاسو په پوره دنیا کې وګورئ نن عالم کفر په یو پیج باندې دی عالم کفر د وسایلو استعمال کوي د طاقت استعمال کوي د میډیا استعمال کوي محترم دا وی د هر څه مقصد زما استاد نوجوان نسل د ذهن نه د اسلام اهمیت ختمول دي دا وی د ذهن نه د قرآن اهمیت ختمول دي مسجد او مدرسې سره دا وی تعلق کټ کول دي دویم طرف ته تاسو وګورئ دا وی مقابله زمون حکومتونه نه کوي دا وی مقابله زمون حکمرانان نه کوي دا وی مقابله همدغه اهل حق علما همدغه مدرسو جماعتونو والا کوي چې یقینا دا وی سره وسایل اسباب نشته دا وی سره د دنیا ظاهری طاقت او قوت نشته دا وی سره میډیا نشته لیکن نن که تاسو وګورئ الحمدلله دلته اسلام موجود دی دلته قرآن موجود دی دلته په اسلام او قرآن باندې خپل ځانونو قربانول کې خپل سرونه شندور کې ځوانان موجود دي چې دا د خبرې دلیل دی چې تهذیبونو دغه جنگ دغه اهل حق علماء ګټلې دی او کفر بیللې دی او شکست به د قیامت د سبا پوری د کفر وی ان شاء الله العزیز ټول ملګری وای ان شاء الله لږ په زور ان شاء الله محترم دغه دینی مدرسې او درسګاهونه د اسلام د حفاظت مرکزونه دي د قرآن د حفاظت کلاګانې دي دغه دینی مدرسو درسګاهونو د دین ټولې شعبې ژوندۍ ساتلې دي د آبادی ساتلې دي د ترو تازه ساتلې دي چاهي هغه شعبه د جهاد ده چاهي هغه شعبه د دعوت او تبلیغ ده چاهي هغه شعبه د اسلامي سیاست ده چاهي هغه شعبه د تصوف ده دینی مدرسو درسګاه دغه ټولو د بار د مور حیثیت لري دا د مور کردار ادا کوي ادي وجنه زمونږ استاد ذمہ داری جوړیږي چې دا عزم او قصد وکړو چې حالات هر څنګه وي مشکلات هر څومره وي خو مونږ بخبل دینی مدرسې او درسګاهونه آباد ساتو ان شاء الله او محترم دا ډېر لوی تاریخ لري دا ډېر لوی پس منظر لري دا ډېر لوی ماضی لري زغه تفصیل کو شروع کوم شاید 3-4 غنټو کې ختم نشي ادي وجنه ز تفصیل ته دور زم صرف تاسو ذهن کې دراوستو د بارا دو درې اشارات باندې اکتفا کوم تاسو وګورئ 1857 جنگي ازادي دا زموږ استادو مسلمانانو د تاریخ خلیل انقلاب دی د جنگ ازادي کې سلور نیم لک مسلمانان شهیدان شوه وو دغه جنگ ازادي کې د مسجد مدرسې تقدس پامال شوه وو منبر او محراب شهید شوه وو طالب سره بخاری پلاس کې وا د بخاری استاد انګريزانو ونو ته ځوړن کړي شهید کړي وو طالب سره ترمذی پلاس کې وو ترمذی استاد انګريزانو په ور د پاسه سوزول شهید کړي وو یو طرف ته طالب سره هدايه پلاس کې وا د هدايه استاد د تورو تمبو شاته بجیل او زندان کې ژوند ته رہو یو طرف ته طالب هم هرادو زماده درس او درسګاه بس کېږي بل طرف ته د سلور نیم لک شهیدانو انتقام او پور برزو بل طرف ته د مسجد مدرسې تقدس بحالول چیلنجو په دغه حالاتو کې د انګريزانو د دنیا يهودي مبلغین دعوت لاله عیسائی مبلغین دعوت لاله او ته راشي تاسو ته موقدا دلته مسلمانانو ذهنونه خراب کړي هغه د اسلام نه متنفر کړي هغه تر شکوک او شبهات او زهر وردن نه کړي او محترم په دې وخت کې اسلام او قرآن باندې اعتراضات شروع شو تقریرن تحریرن شروع شو زیب زیب مجالس ولګیدل هغه بحثونه شروع شول یقینا په دغه حالاتو کې د ذهن ته نه راتله چې په دغه بری صغیر کې به اسلام محفوظ پاتې شي دلته به مسلمانانو تهذیب ژوندې پاتې شي لیکن نن تاسو تاریخ اوچت کړئ نن تاریخ د دې خبرې گواهی ورکړي
که کله تاسو هم تاریخ اوچت کو بیا بس تاسو دل او دماغ هم د دې خبرې کې وایي ورکې چې په دغه سختو حالاتو کې په دغه مشکل حالاتو کې په دغه تکلیف ده حالاتو کې دا ټول جنگ دا یوې دینی درسګاه دا یوې دینی مدرسې کړه وو چې هغه مدرسې ته دارالعلوم دیوبند ویل شي محترم یو درسګاه وا د یو انار د ونې د لاندې نو شروع شوی وا یو استاد ناسو مولا محمود نامه وا یو شاګرد ناسو محمود نامه وا هغه وخت کې چا ذهن کې د فلسفه نه راتله لیکن نن د ټوله دنیا هغه انسانان دغه خبرې به تسلیمولو ته مجبور دي چې نن دغه بری صغیر کې د دین څومره شعبې ژوندۍ دي چاهے شعبه جهاد ده چاهے شعبه دعوت و تبلیغ ده چاهے شعبه اسلامی سیاست ده چاهے شعبه تصوف ده هغه ټول هغه دینی مدرسې ژوندۍ کړي دي نن ټوله دنیا د دې خبرې اقرار ته مجبور ده چې هغه یوې مدرسې او درسګاه په دغه صدۍ کې د امت ته مفسرین ورکړي دي محدثین ورکړي دي فقهای ورکړي دي صوفیای کرام ورکړي دي مجاهدین ورکړي دي غازیان ورکړي دي شهیدان ورکړي دي مصنفین مؤلفین ورکړي دي محققین مناظرین ورکړي دي نن ممتازو په دغه بری صغیر کې د الہاد او د شرکیاتو نه پاک عقیده لرو د بدعاتو نه پاک عمل کو بیا مونږ او تاسو دغه بری صغیر مسلمانان دغه یوې مدرسې احسان مند یو محترم او د حقیقت دی نن کې زمونږ استاد دین او تعظیم ژوند دی در دې اهل حق علماء او دې مدرسو درځونه برکت کوم معاشره کې چې دا درځونه ختم شي دغه اهل حق علماء ختم شي حق بیرون کی جبی بندی شي تاریخ گواه دی اغا قومنا اغا خلق اغا معاشره خپل دین او تعظیم به کلم ژوند نه ساتي تاریخ اوچت گئی دار بخارا سمرقند حالات زمون استاد مخی دری دار بغداد حالات زمون استاد مخی دری دار مسلمانانو علمی مرکز ورو ته پوره دنیا مسلمانانو ور باندې فخر کوو د خپل علمی مرکزونه غړل لیکن دا د یو تاریخ انقلاب سره مخامخ شو هغه انقلاب ورنه دا درسګاونه ختم کړل دغه مدرسې ختم کړلې دغه اهل حق علماي ختم کړل حق بیانون کې جبه بند کړلې نن تاسو هغه بغداد ته ورشي هغه سمرقند ته ورشي هغه دنیا ته ورشي نن هغه خلق مسلمانان دي خو اسلام سره نه بلد او نشته شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب داون برکات نو خپل سفرنامه کې لیکلي دي ولې بغداد ته لاړم ما دا غسر مسلمانانو حالت وکتل دا وی رسم و رواج ته ور طریقې مې وکتلې دا وی دینی درسګونه ته ورغلم شیخ الاسلام لیکلی دی ول هغه خلکو کې د اسلام هیڅ قسم اثر په نظر نه راتل د پته نه لګیږي د مسلمانانو هم دی وکنه دي ول ما چانه ته وسوګو هغه په خواني ترڅ کې چلته یو درځګان نشته مدرسې نشته چې په خواني اثر وکړي زګل د جدا زور شي دا وی شغل دي سمګيره برید خرولي انګريزي خدانه جوړ کړي پینشټه اوس دي ټای لګوري پته نه د مسلمانانو دی کنه دیو جن مسلمانانو پر خپل لباس پر خپل تعظیم فخر وکړي د مو پرېږدي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صورت مم پرېږدي ګوري خدا نه خواسته دا به تاسو پرېږدي وي ګیرې ختمې شوې پګړۍ لرې شوې دا وګدو د جامع خپل وکابرونو چې کوم لباس مو ته پاتې دا ختم شو لیکن کم از کم زړه کې به درسه احساس وي چې یو ګناه کې مبتلا یم لیکن پته شته درته را روان نسل بم بیا دا گناه نه کوي د سر هغوی به نابلد او ناشنا شي ورسره دا به پیژني د سره هغوی به بیا دا ګلام نه ګڼي دې وجې نه د خپل را روان نسل په خاطر باندې خپل تهذیب ژوندی وساتئ دغه سنت په خپل بدلولو باندې په خپلو کورونو کې په خپله معاشره کې ژوندی وساتئ خپل نوجوان خپل نوي نسل ته دا منتقل کړئ ورنه د نوجوان نسل به هم د دې سره ناشنا شي ما او تا به د هغوی قرضداري پاتې شو را روان تاریخ به هم بیا په خلفاظ سره یاد نه کړي برن مارس کو شیخ الاسلام نے کیوں علماء چاہنا دبو سکو اگر پخوانی طرز کی صدر درزگانی شترے چاہا پخوانی اصاب بھی بگی گری بھی پگڑے بھی دا دیو دی جامعہ غستی بھی علماء تے وزیر ہو خودو ما تو ال دیو مدرسہ شترے لار سے سنس آثار بکی دی ولزاق مدرسی تا ورغلم پا بغداد کی
دلته جلانه مواقع سن اساسات دلته موجود ولکه محتمی میں ګیره وسپین ګیره دلته چا ګیره نه وي د ګیره وا ولماو سره چې کله ملاقات وشو ولماو تر پاکستان د مدرسو حالات ویلا د دې تفصیل مې ورته وکړو هغه زمانه کې شیخ الاسلام لیکلی دی ول کله چې دا واورېدل ول هغه ډیر زیات په جلا شو دومره وجړل د ګیره په اوخ باندې لمدش ولا به ماته وی ول کله چې پاکستان تلل شي ته پاکستان مسلمانانو ته زما پیغام وایا او د پاکستان مسلمانانو الله د علم او مدرسو د غنیمت مونږ بغداد ولا ترا کړو مونږ نه قدرې وکړه رب را نه غنیمت واغستلو نن بسرو ستر گزارو خو هیڅ پلاس راځي د پاکستان مسلمانانو الله د علم او مدرسو د غنیمت واستاسو زدر کړي خبردار تاسو نه قدرې بده کوي ون رب ر تاسو نه مواخلي به تاسو زمون بشان بسرو ستر گزارو هیڅ پلاس نه درسي قدر به کوي ان شاء الله قولوا ان شاء الله محترم ردی قدردار د خپل بچی دې تر ولېږي دا بچی معلمان قاریان حافظان جوړ کړي ګورئ بچی دنیادار جوړول لایز د کمال خبره د رزق وعده الله کړی دا وما من دابه فی الارض الا الله رزقها ما تعالی الله تنبیه راکړي وارننګ راکړي یا ایها الناس قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره او انسانانو ډېر لوی تباہی در پسې را روانه ده ډېر لوی هلاکت در پسې را روان دی ویښ شئ بیدار شئ د خپل ځانونه هم دغه تباہي او هلاکت نه بچ کړئ خپل اهلویان هم بچ کړئ زه مخکې کال بلوچستان کې هم کوټه کې جلسې پروګراماتو څو ورځې مې ویل تا یو شیخ صاحب مانه مخکې بیان کوو هغه په خپل بیان کې تاسو ته نږدې ردی بهنو د یو مفتي صاحب د کتاب حواله ورکول ول د خپل کتاب کې لیکلي دي زمونږ د علاقې ډېر مالدار سړی دی رپتی دی یو بچی په دې تعلیم کو سکول کالج یونیورسيټي بار ملک اعلی تعلیم لپاره ولې ول ډېر مده پسې چې کله دې بچی تعلیم پوره کو خپل وطن ته واپس راتلو ولې پلار ورته بدای یو ورځ باندې پروټیګانو خوراکونو مختلف انتظامات او استقبالونو 10 کروڑ روپے ورته پاګې بدای یو ورځ لګولې ولې رپورټ نه چې اسلام آباد نه کوم غاړي کې راتلو دی زموږ سره علمونه کلی وطن ته نه رسیدلی دی بچی د پلان ته سره مخ راتاو کو ورته بابا ډېر لوی ظلم دی سره وکړو اگر دې بچا ماته سره ظلم کړی دی ما کو پتا پیسې ولګه ولا ما کو پتا تعلیم حاصل کو نن تا ډیګری واغستل کلی تر روان وي ته ظلم در سره وکړو هغه ته نو پتا دغه بد قسمت بچی په دا وخت کې د غاړي کې ځن کړن شروع ولا ځن کړن کې ورته سره مخ راتاو کو ورته بابا ټول عمر دې په دنیا پسې ذلیل کړم کله دې رب را بل خو دو کله دې آخرت را بل خو دو کله دې قرآن سره زما تعلق جوړ لګو بابا لږ ځات باز زوز دل تر رواریم زبوز د قبر پرښتو ته جواب ورکو زباغه قبر پرښتو ته جواب ورکو ول هغه بچی خپل پلان تا ځن کدن بوخ یا اخرنی الفاظ دا ویلا ول بابا ډېر لوی ظلم در سره وکړو ول دې وفات شو محترم په خپل بچو رحم وکړي په دې دین زده کړه دې نه جوړ کړي دا درته نو وایي تاسو به تعلیم وکوي ډاکټر هم جوړ کړي انجینیر هم جوړ کړي هر څه جوړ کړه لیکن کم از کم دې ادارو ته ضرور راولي دومره ذهن دې ته جوړ کا دومره احساس ورته ورته بچي ته مسلمان دی دیو مسلمان شان بداوی د رب د حکم د پاره بدا ټوله دنیا قرباني لیکن د دنیا د پاره بدر حکم نه قرباني ته رسول الله د سنت د پاره وا دنیا قرباني لیکن د دنیا د پاره وا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت نه قرباني کم از کم صاحب چې سبات هغه مسلمان نوي چې 6000 روپو والا تنخواه نو کوي د پاره د بیا د رسول الله سنت زفا کوي ډېر معمولی دنیا د پاره بیا دین ته خیرات وي ایمان پرېږدي کم از کم د خپل بچی د دور دنیا د پاره د دومره لوی آخرت متبک کو به ان شاء الله بچی به دیندار جوړو ان شاء الله او دویم نمبر تاسو ورې تاسو بچو خدمونه کړی دي کله خو یې خبرې د سوچ وکړي دیو چا بچي وي تکلیف ور باندې یو څو ګول د بچي د تکلیف نه بچ کی مونږ تاسو څومره شکریا ادا کوو سان مون سوچم کړه دې روانه تباہی دې لوی تباہی د حدیث کې راځي د سترو کې وو کې ختم شي د نبوي نه را شروع شي د علماء قاریان تاسو بچی دغه تباہی نه بچ گئی
دا زمونږ استادو خیرخواهان دي قسم دې په دې وخت کې د دې نه بل لوی خیرخواهان زمونږ استادو نشته دې خلکو خپل نن خپل دنیا زمونږ ستاسو د بچو د آخرت او سبا لپاره قربان کړي دي مړه د دې نه به بله لویه قرباني سوي دیونه نن د ګرانۍ په دا دور کې په لس 15,000 روپۍ تنخوا ګزاره کوي ستا بچي ته دین ورښیي ستا د بچي آخرت خسته کوي ستا د تهذیب حفاظت کوي مونږ خلکو سوچ دا وي مونږ ویره دا ملایان ضروریات نه لري یقینو که دا ضروریات لري مشکلات لري و دې خپل ضروریات دلته دباو کړي دي بیګا ته هم د ده په بچي نهره تېرې شوي پرون هم د ده سره د خپل بچي د علاج پیسې ډوې پرون هم د ده خپل بچي فرمایش نه وي پوره کړی شوی سبا ته به تا ته په غوړ زیړ لباس سپینه جامه کې راځي لا یسألون الناس الحافا دیو په زبان حال یا زبان قال سره خپل ضرورت چاته نه ښکاره کوي دیو ته پته ده مونږ په هغه بېرحمه دور کې اوسېږو چېرته چې یو مسلمان ریاست د کم بنیاد چې په لا اله الا الله باندې دی پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله کله چې هغه مسلمان ریاست بجٹ پاس گئی پر دے بجٹ کے ڈمخانوں ہی سوی ڈمانوں ہی سوی کرکٹ والا ہی سوی اجلاگانوں ہی سوی لیکن بدغ بجٹ کے دغه مظلوم کتاب د درسگاہ ہی سروی دغه ازدکه ان کی خود ان کی طالب او قاری ہی سروی اوی ته پترا من په برحم معاشره کې اوسې وو چرته زما مسلمان رور په کم بچي انګریزي تعلیم حاصلې پاغه پیسې لګای وخت ورته ورکای لیکن په کم بچي قران ازدکای په دغه بچي پیسې لګول دته وخت ورکول مسلمان په سمجھ کې نه راځي دیو جن محترمونو نازم وکړي چې موږ به دغه مدرسو دغه علماو ضرورت پوره کوو ان شاء الله العزیز ګورې په دې تاسو پوه شئ نن پر کفر یو طرف ته دی زمونږ ستاسو تهذیب بربادوي زمونږ نوی نسل بېدینه کوي هغوی ته پته ده زمونږ په لاره کې رکاوټ دا مدرسې دي دا علما دي دا درسګاهونه دي حکمرانان نه دي حکومتونه نه دي هغه د هغوی ملګري دي دې وجې نه هغوی د دې د خرابولو کوشش کوي د دې د کمزوري کولو کوشش کوي مسلمانانو وروڼو دا چا ته کمزوري کولو ته مه ورکوئ ورنه را روان نسل به بیا دین نه پېژني ایمان به نه پېژني حیا به نه پېژني غیرت به نه پېژني قرآن به نه پېژني بیا به دلته دیو د حلال و حرام په منځ کې تمیز نشي کولی زه ولاقې ته تللی وم څو کاله مخکې خبره ده ډېر په اوچته باندې وغله واپسې چې کله راتلو زما مې زبان ما ته یو کور راغلو ما ته وایي دا ګورې ډېر په اوچته باندې ما ورته لاړو ما ته وایي دا هغه بدقسمته خلکو کور دی یو بچی روس ته لېږلی او تعلیم یې پرې کوو بل ډېره موده پس هغه بچی چې کله کلي وطن ته واپس راغی ویل هغه بچی ته مور پلار پرشته پسې ګرځېدل ښځې ورته ګټه بېګا ته هغه بچی خپل پلار ته وایي بابا بهر د فرشتې بچراله ولې ګرځېږئ خپلې یوې خور ته اشاره کوي ورته وایي بابا دا خور مې ښه ښایسته ده تکه سره سپینه هم ده زما خوښه ده همداراله وکړئ که نه بهر ولې ګرځېږئ زموږ مدرسو دې علماو دلته د حلال او حرامو دا فرق ساتلی دی دې وجې نه محترمو د دغه علماو ضروریات پوره کول دغه مدرسو ضروریات پوره کول حکومتونه نه چلوي حکومتونه خو تا ته په یو کلي کې 15 سکوله جوړوي لیکن په پوره صوبه کې درته یو مدرسه جوړول څه کې چې برداشت کوي نه ده سر د دې وجې نه زموږ ستاسو ذمهداري ده چې موږ د دې ضروریات پوره کوو به پوره انشاءالله دوی سره به تعاون کوو انشاءالله تعاون به کوو ورسره په تعاون به پیسو کوو زمون پښتانه جومان مدرسې ته هم راشي ښه کاروباري خلک وي دلته مونږ ته وایي یاره مولوي صاحب ډېره دعا درته کوم نو ته دعا مه کوه پیسې ورته ورکړه ضروریات یې پوره کړه دعا به درته هغه وکړي اوس چې ته هم دعاګانې کوې هغه هم دعاګانې کوي بیا خو کار نه کېږي څه خلک به دعاګانې کوي څه خلک به ضروریات پوره کوو تقسیم د کار به کوو بیا به نظام چلېږي انشاءالله العزیز انشاءالله ووایي که نه یقین وکړه پښتنو مونږ ګیله درته کوو ګیله تاسو دې پنجاب ته لاړ شئ پنجابیان اوس د ګرمیانې را روانې دي بیا ورشئ پنجابیان وي که نه په دا جوماتونو کې مونږ څوک نه وي لیکن ته ورسه په جوماتونو کې عیسیګان لګېدلي مونږ خو چې دلته شمسي پنکې هم لګو 3 څلور زمونږ پښتانه تر هغه وخته پورې احساس نه کوي تر څو چې ورته مولوي صاحب دکان ته نه راغلی کور ته نه راغلی جي صاحب ستاسو بچي چې پکې سبقونه وایي هغه درسګاه ته یو څو 50 ضرورت لګي چنده برانه کړي تاسو لاړ شئ هغوی خپل ملایان ملامل کړي دي کراچۍ ته ورشئ
الله وی ملامال کړي خپل علما ملامال کوي خپل قاریان ملامال کوي ستا بچی ته چې قرآن ورخی دین ورخی دې بچی ضرورت ورکا د دې قاری زه ورته بچو ضرورت ورکا دا ملامال کا د ضرورتونو خیال وساته ان شاء الله رب تاسو ملامال کوي دیو جن محترمو د خپل کاروبارونو کې په خپل خصوصو کې دې حساب وکړي مونږ ورته فرق سره الته چې ورشي یقین موږ ودا ګرمیانو کې دا وی د غټو مدرسو 6 لک 15 لک بل راشي دا وی هغه مالدار خلک چې نور منځونو تم نه صرف جمعې ته راغلي ابي لغله ور کې جو کې سو خبره نه داخل کړي مونږ خوځدل ته 10,000 روپۍ هم چاند کو یقین موږ زه په ځای باندې بغرزيګو زمون په خلانه له احساس نه کوي دیو جن محترمو دا سم کوي دا الله مالونه دي د الله په مال کې د الله حصہ کوي د الله حق بکیو بلای هغه د اهل الله دي هغه د الله حصہ په خلکو باندې ولګوي ان شاء الله رب درته بدی کې خیر واچي برکت به واچي دومره زیادت به واچي دومره بستا صبح مګمان کې نه راځي ان شاء الله کوور سره تعاون کړئ ان شاء الله د چې قیامت ورځ الله د محبوب صلی الله علیه وسلم سره ملاویږو ورته ویل شو د الله پیغمبره ډېر کمزور یو زما عملونه ډېر کمزور یو لیکن الله پیغمبر یو عمل میکړی دی پاګې باندې ډاډه یوا سترګې به اوچتې دي الله پیغمبره کله چې دنیا کفر راځم شبه او زمونږ د دیني مدرسې کمزوري کولې دغه اهل حق علماء کمزوري کول هغه وخت کې ما د خپل بچی د خلې نونې راغستې وا ما د دیو سره شریک کړي وا ما د دیو حساب کې کړي وا الله پیغمبره کله چې ور بل شبه او د وخت د ابراهیم د سوزولو کوشش کړو هغه وخت کې زره وخت د نمرود د ملګرو په صبر کې روم ولاړ زره وخت د ابراهیم د ملګرو په صبر کې ولاړو زره وخت د فرعون د ملګرو په صبر کې روم ولاړ زره وخت د موسی د ملګرو په صبر کې ولاړو الله پیغمبره زره دغه ظالمانو د مدرسې جماعت د ګيري پګړې او شملې د دشمنانو صبر کې روم ولاړ زستاره دغه وارثانو چې زمانه د ظلم جبر سره بخابخو مشکلات قبول کړو تکالیف بدلو فقر باقی برداشت کولې الله پیغمبره په دغه ټاټو چټای ژوند او ژوندۍ تیرا ولا زستانه دغه وارثانو سره ولاړو الحمدلله ودرېګو بور سره ان شاء الله دیو جن محترم بس اخري خبره کوم ګورې د بيدینې د ورده خپل بچي خامخاري مدرسو تر ودی د دردنو جو تعلیم په مګو تعلیم په وکا او چې شپږ غنټولې التلې 3 غنټولې دلته خامخاره ولې سره شي زده کولې به هم راولېګا په دې ماحول کې چې باندې شونډې خو او دویم نمبر د خپل داستا سره دین اخر نه مرشي او خلګانی د کمزوري کوي خپل کاروبارونو کې دې حساب کوي خپل ذمہدارونو کې دې حساب کوي لا الله حساب غني راوړي د خلکو ته ورکړي ان شاء الله رب درته به برکت واچي خیر به واچي زیادت به واچي کوو کنه ان شاء الله کوو ما سره د چا واده د دوړه رسونه سره اوچت کې لګي پورو اوچت کې پورو دا واده ده ان شاء الله لاس مخ ته کوي आवाज را سره وزور کې واده ده ان شاء الله تاسو ما شومانو ته نو وایم تاسو مو وایي د مشرانو ته واده ده ان شاء الله واده ده ور واده مو کړل اراده نه ده زمون تبلیغي ورونه دي ډېر لوی کار کوي پورو دنیا کې الله دې ډېر خیرونه ورته ورنصیب کړي یو تبلیغي امیر صاحب ارادي لیکلي یو کس ورته پاسې دا د ارادي نوم تیر شو ورته امیر صاحب هغه څورته وي چې خلک یې لیکي او زینا غیر ادبي دا واده وا ان الله ده کان مسؤولا د لوس مبارک به تبوس کی پوره کوو ان شاء الله العزیز الله دې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا